السلام علیکم ملګرو. کپتان ته په یو ډیر غټ کیس کې کامیابی ملو شوې ده. راتلونکي هفته د پی ټی آی د پر ډیره اهمه ده او کې د راتلونکي هفته کې عمران خان ته رهایی هم ملو شي. د حواله سره غټ اپډیټس یې په دې ویډیو کې ډیسکس کوو. حکومتي چې کوم وکیلان دي ای خپل شکست تسلیم کړی د اسلام آباد های کورټ کې پرون سایفر کیس ټرایل هم شوی چې په هغه هم مکمل خبره کو عدت نکاح کیس فیصله هم محفوظ شوی ده. عمران خان خلاف آرټیکل 6 کیس بلوچستان های کورټ مسترد کړی د کیس په چا جمع کړو په هغه هم ډیټیل سره ډیسکشن کو. د پی ټی آی او د جے یو آی ترمنځ چې کوم مذاکرات روانو دغه سره رزلټ راوته دي. د پی ټی آی او جے یو آی ترمنځ اتحاد خبره کم حدا پورې رشاده اتحاد کی کنه په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. د ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون د پی ټی آی د پر ډیره اهم ورځ و دوه اهم کیسونو کې د عمران خان فیصله شوې دي. دوه اهم کیسونه په عدالتونو کې چلیدل دي. یو عدت نکاح کیس او بل سایفر کیس. ټول لومبه په سایفر کیس باندې خبره کو. په سایفر کیس کې حکومت چې کوم وکیلان دي هغه شکست تسلیم کړی دی. حکومت لا پکې غټ شکست ملو شوی دی. سرکاري وکیلانو د یوې خبرې غټ اعتراف کړی دی. اسلام آباد های کورټ کې سایفر کیس سماعت دوران سرکاري وکیلانو دا خبره تسلیم کړه چې ټرایل شفاف انداز سره نه دی شوی. ټرایل چې کوم شوی د سایفر کیس چې کومه فیصله شوی ده هغه صفه طریقې د سایفر کیس کې الریډي په عمران خان باندې سزا خته ده. جی بیا د عمران خان وکیلانو درخواست جمع کو چې دا سزا نه ده خته او ټرایل چې کوم شوی دی دا انفیر ټرایل شوی دی. نو اوس په هغې باندې چې کم ټرایلز شروع دي په هغې باندې چې کم د عمران خان دلایل او د عمران خان وکیلان کم دلایل ورکړي. نو اوس چې کم مخالفین وکیلان دي هغه یې ومنل چې بالکل د دې کیس ټرایلز چې کوم دي هغه انفیر شوي دي. سرکاري وکیلانو د دې استدعا کړې ده چې دا کیس دې دوباره شروع شي. د کیس ټرایل دی دوباره د سر نه شروع شي. خو اسلام آباد های کورټ ولا صفه انداز کې ویلي دي صفه خبره ولا کړې چې دوباره به دا کیس نه شروع کیږي بلکې د دې کیس فیصله بکیږي. جی جسټس میا ګل حسن زیب ویلي دي چې زه خو په دې خبره باندې نه پوهیږم چې په دې کیس کې دومره تیزی ولې شوې ده. مطلب تاسو لا پته د الیکشن نه مخکې د عمران خان ټول کیسونه بس روزانه به په ګنټو به ټرایلز چلیده په عمران خان باندې چې کله سزاګانې ختی. اوس د سزاګانې ختمیږي نو وکیلان هم تختی کله راځي کله نه راځي. هغه ډیلی ټیکټس چې کوم دی استعمالیږي. نو جج صاحب هم ویلي چې زه خو دا حیران یم چې په دې باندې په دې کیس کې دومره تیزی تاسو ولې کړې ده. دا خو د سزای موت کیس دی. دا خو ډېر غټ کیس دی په دې کې تاسو دومره تیزی کړې ده. نو څنګه تاسو مطلب دا کیس زر ختم شو یا څنګه مونږ په دې باندې به مونږ اوس ډیټیل سره وایي خبره کوو. بیا سرکاري وکیلانو هغه د مزید دلایل د پر د اسلام آباد های کورټ نه ټایم وغوښتو چې موږ له مزید ټایم راکا چې موږ په دې باندې تاسو له نور مزید دلایل درکو. خو اسلام آباد های کورټ ولوي چې نه وروره بس نور ټایم مایم نشته دی او تاریخ ولا ورکړی 28 مئی ولا ورکړی چې په 28 مئی باندې به دوباره د دې کیس ټرایل او یو غنټه به تاسو له درکوم. یو غنټه کې به تاسو ټرایل یو غنټه کې به تاسو خپل دلایل مال راکوي چې د کم سړی دلایل ټکو مطلب کم سړی فیر وی قانوني لحاظ سره موږ به فیصله د هغې په حق کې سناو. جی 28 مئی باندې به کېدای شي د سایفر فیصله هم سناو شي. خو بیا په 29 مئی چې کوم دی د عدت نکاح کیس فیصله ده. عدت نکاح کیس فیصله الریډي محفوظ شوی ده خو په 29 مئی باندې به اوري. نو کوس په 28 تاریخ باندې د عمران خان سایفر کیس ختم شو. په 29 باندې عدت نکاح کیس ختم شو. نو بیا خو د عمران خان ټول کیسونه ختم شو. خو چرته په دې دوران کې اوس په عمران خان باندې چرته بل کیس جوړ نکړي. جی عدت نکاح کیس کې فیصله محفوظ شوی ده. د خاور مانیکا وکیل چې کوم دی عدالت ته بیا رانغو تیر شوی تاریخ کې نو راغله پرون بیا نه راغله. عدالت ډیر زیات غوسه شو. اخر ته پوسو کو چې یار دی ولې نه حاضرېږي. نو داغه چې کوم جونیئر وکیل هغه ولوي چې خو بهر ملک دی فایل ماغه سره دی زه خو دلایل نشم درکول. لګ ډیر دلایل چې کوم دی جونیئر وکیل ورک خو عدالت وی چې بس مون نور نه ګور هغه خپل فیصله ولیکله. اوس په 29 مئی باندې به دغه فیصله چې کوم دی سناویږي. نو کوس چر دی کې هم عمران خان بی ګناوي او سایفر کې بی ګنا ثابت شو. نو بیا خو د عمران خان رهایی 100% پکا ده. جی حجج فیصله کړی ده چې په 29 مئی باندې به دا فیصله کیږي. په 28 مئی باندې به د سایفر کیس فیصله کیږي. نو بیا تاسو لموي چې د عمران خان رهایی تقریبا بیا پکا ده. جی په عمران خان یو بل اهم کیس جی بلوچستان های کورټ کې هلته یو کیس یو کس چې کوم هغه د عمران خان خلاف آرټیکل 6 کیس درخواست جمع کړو. جی چې په عمران خان باندې د آرټیکل 6 ولګي ځکه هغه غیر قانوني طریقې سره اسمبلیان تحلیل کړي وي. جی نو بلوچستان های کورټ چې کوم دغه درخواست خارج کړي دی دغه درخواست مسترد کړي دی. جی د پی ټی آی او د جے یو آی درمیان چې کوم مذاکرات شروع د هغې څه نتیجه راووته. نو پرون د پی ټی آی او در مولانا ترمنځ یو ځل بیا ملاقات شوی دی. پی ټی آی وفد چې کوم دی هغه دې حوالې سره ویلي چې موږ به عمران خان سره ملاقات کوو. عمران خان به د دې هر څه نه خبرو. مولانا ورته ویلي چې وروره عمران خان خبر کوي ملاقات ورسره وکړي او هغې نه پس بیا یو با اختیاره کمیټي جوړه کړي او راتلونکي هفته کې بیا د پی ټی آی او د جے یو آی دوباره ملاقات کیږي. جی مولانا ولا ویلي که چېرې احتجاج د پاره موږ سره مطلب اتحاد کوي نو بیا یو با اختیاره کمیټي جوړه کړي چې موږ
سره شامل شي او مونږ د احتجاج چې کم دغه د اتحاد دی کې مونږ را یوځای شو دغه وکړو. نو د پی ټی آی چې کم سپورټران دی وایي چې کېدای شي الیکشن لپاره هم راتلونکي ټایم کې د پی ټی آی او د جے یو آی اتحاد وشي. دې حواله سره څه پته نه لګي خو دا کم اتحاد چې کیږي دا د جلسې د پاره کیږي، دا د یو احتجاج دی کوي، یو کمیټي جوړي چې هغه به احتجاج کوي، دا غي د پاره دی دا اتحاد کوي چې په کې به پی ټی آی او جے یو آی شامل وي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیات نه مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.